بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید در کوم چې تاسو ټول و ټیک ټاک الله پاکم خوشاله آباد ساته. نن چې کومه زموږ وظیفه ده دا وظیفه د یا قهار حوالې سره ده. د یا قهار معنی کولی شي چې الله پاک غالب دی، الله پاک زبردست دی او دغه رنګ د ټولو غالب باندې الله پاک دا غالب دی. نو الله پاک په د ټولو خلکو باندې غلبه ساتي او دغه رنګ په سورۃ انعام کې دی چې الله پاک په د ټولو انسانانو باندې دا غالب دی. د الله پاک قهر دا ډیر زیات لوی دی او چې کله الله پاک محترم او دا په قهر باندې شي نو د هغې پته لګي چې الله پاک زموږ نه ناراضه دی. نو به کوم خلکو چې قهر نازل شي نو دا خلک د نورو خلکو دپاره یو قسم لا الله پاک عبرت ګرځوي. تاسو مخکینو قومونو ته ګورئ، په هغوی باندې قهر نازل شو نو هغه قصې موږ ته په قرآن کې یا په حدیثو کې کړي دي چې هغوی د اعمال کول په هغوی باندې قهر نازل شو. نو که تاسو دا کارونه کوئ په تاسو به هم قهر نازل شي. په هغه کسانو باندې ځکه قهر نازل شو چې هغوی ډېر زیات ظالمان او ډېر زیات سرکشه وو. الله پاک یو صفت داره چې عزیز ذو انتقام، الله پاک غالب دی او بدله اخیستونکی دی. اوس کوم څوک د الله پاک دشمن وي، د رسول صلی الله علیه و آله وسلم دشمن وي، نو الله پاک په هغه باندې قهر نازل کی او ختم کی. نو همیشه لپاره د الله پاک چې کوم قهاریت صفت دی د هغې نه پناه غوښتل دا پکار دی چې الله پاک موږ نه خپل قهر او د خپلې غصې او د خپل غضب نه موږ وساتي. یو مسلمان باچا و نو د هغه یو هندو پنډت سره ډیره زیاته خوږه دوستانه وه. یو ځل ورته د هندو پنډت ورته وایي چې باچا سلامت، زه ستاسو لپاره یو ټکی ویمه او دا ټکی دا ستاسو په قرآن کې دا شته دی. نو چې کله ته دا ټکی وایې نو په تا باندې به سحر مهر د اثر بالکل نه کوي، په تا باندې به د چا تعویز د اثر نه کوي، دغه رنګې په تا باندې به پیریان راځي نه، پیری به ستا کارونه خرابوي نه، بالکل ستا کارونه ټول دا به ټیک ټاک او مزیدار وي. نو باچا داسې کېناست او تاج یې د سر نه کوز کو او په سوچ کې پرېوت دا پنډت د ما ته کوم ټکی ښایي. پنډت ورته وایي چې یا قهارو ستاسو په قرآن کې یو ټکی دی او کوم سړی چې دا اسم اعظم وایي او دا نوم د الله پاک وایي نو یو څیز هم د خواته نشي راتلی. باچا وی ټیک ده، هغه اسم یې ته واخیست او لاړې په دربار کې ټولو درباریانو ته ویلي چې داسې چې الله سره وشي. پوره قصه یې ورته وکړله. فرمایي چې څومره چې خلکو د ټولو یا قهار ویر شروع کو په دغه دور کې پیریانو ډیر زیات نقصان کړی د یا قهارو د وجې دا ټول الله پاک دا نیست او نابود او ختم کړل. کم چې موجوده دور دی نو په دې کې هر سړی دا پریشانه دی چې ما باندې چا سینه دا چل کړی، ما باندې چا دا چل نه کړی، اسنه چا باندې تعویز نه کړی، چا باندې سحر نه کړی. هر سړی امت مسلمه کې دا مکمل دا پریشانه دی او دا سوچونه فکرونه ځان سره اغستی دي. نو راځئ زه تاسو نن د دې یو ناشنا غوندې عمل هم او ناشنا غوندې وظیفه هم چې په تاسو به یو څیز هم بیا اثر نه کوي. د هر مانځه نه بعد اول او آخر درې پیرې درود شریف او 121 پیرې دا اسم اعظم یا قهارو تاسو را تلاوت شروع کوئ، د پوره دنیا دی په تاسو باندې لاس خلاص شي، څوک هم ستاسو نشي کولی. دغه رنګې که په تا باندې چا پیریان په زور دروستي، په تا باندې چا په زور سحر کړی وي نو دا د هغې یو قسم نه توړم دی او دا به د هغې خلاف استعمالیږي. چا په تا باندې کړی وي نو دا به ستا نه واپس شي، الټه په هغه باندې اثر دا شروع کړي. د یا قهارو ډیر زیات فواید دي. فرمایي که یو سړی رښتیا نه کېږي او د هغې لپاره یا قهارو وظیفه کړي نو الله پاک به په ښکلې او په احسن طریقې سره رشته وکړي. دغه رنګې فرمایي چې یو سړی کو ډېر په مصیبتونو کې دی، تکلیفونو کې دی او دا اسم اعظم د الله پاک دا نوم وایي یا قهار، الله پاک به د ټول مصیبتونو ختم کړي. دغه رنګې څومره حل کوي چې خپل کورونه نشته دی نو هغوی دپاره موږ د یا قهار وظیفه ویلې وه، نو هغوی د یا قهار وظیفې باندې عمل وکړو نو هغوی نن د خپلو کورونو دا مالکان دي. نو که تاسو هم غواړئ چې ستاسو د ځان له بیل کوري نو د یا قهار وظیفه دا لازم ونیسئ. نو د یا قهارو دا ډیر زیات فضایل دي. فرمایي ورور فرمایي داسې چې ما واده وکړو
او دا واده داسې و چې زما صرف خواهې ته پته وه، باقي بل چا ته پته وه او ما داسې چل وکړو چې بل څوک زه خپل مور او پلار مې کړل او را مې وستل د دې خواهې سقر مخې ته مې کېنول او زما واده وشو ښه په دوم دام باندې. بیا د هغې نه بعد موږ لاړو یو ځای کې موږ ځان له کور په کرایه باندې ونیو او ډېر زیات په تکلیفونو مصیبتونو سره زموږ سر شو، ځکه چې موږ د کور نه بالکل دا ځان له شو کوارټر کې موږ وو او غریبي موږ ډېره زیاته شوله. دی وایي زما ورور یو ځل موږ راغلی او کېناسته، زموږ د حالات ولیدل او لاړې مور او پلار خواله لاړې. نو ورځ نه بعد هغه هلته رنګ موږ ته وکړو چې زه به مور او پلار راضي کړم او تاسو به راشئ دلته کې. نو موږ وایو چې دا ورځ موږ د خدای نه غواړو چې ته مور پلار راضي کړه، موږ به درشو هلته کې. نو دوی فرمایي چې په دا ورځ باندې موږ د یا قهار وظیفه راونیوله او څه هم ډېره وویله، سمه ډېره مې وویله. وایي 2 ورځې پس راپسې رنګ وشو، وایي چې هغوی موږ معنا وکړل او هغوی ډېر زیات خوشحاله دي ستاسو په راتلو باندې. بیا دا وایي چې زما پلار او زما مور راغله او زما دا ښځه د دې کوارټر نه یې راویستل او خپل کور ته یې بوتل په دوم دام باندې او فرمایي چې موږ وړوکی اختر دا په خپل کور کې د خپل فیملۍ سره را تېر کړو. نو بیا دوی وایي چې زموږ ژوند یو قسم نه ختم شوی و، خو د یا قهار په وظیفې په برکت باندې زموږ په ژوند کې دوباره بهار راغلی او دغه رنګې الله پاک موږ له خپل کور راکړو او دغه رنګې الله پاک موږ دوباره دا مالداره کړو. د یا قهار ډېر زیات فضایل دي، ډېر زیات فواید دي. دغه رنګ نه چا کو رښتیا نه کېږي نو هغوی کوم یا قهار وظیفه کوي نو انشاءالله العزیز ضرور به کېږي. داسې هلکان چې هغوی رښتیا نه کېږي او زړه یې ځان له شین کو نو که هغوی هم د یا قهار وظیفه روزانه مخکې وروسته 21 پیرې درود شریف وي او 1100 پیرې یا قهار روزانه وي، انشاءالله العزیز الله پاک به په ښکلي او مزیدار ځای کې دا رشته وکړي. بعضې داسې خویندې وي چې هغوی د خاوند د کور نه بالکل دا خفه شوي وي او راغلي دلته کې پلار کور کې ناستې وي، نو هغوی هم دا وایي چې یاره موږ د خپل کور ته واپس لاړ شو، خو هلته کې سړی نه راضي کېږي. نو د هغوی دپاره هم دا وظیفه ډېره زیاته پاورفل ده چې د یا قهار وظیفه روزانه 1100 پیرې کوي، انشاءالله العزیز الله پاک په دغه انتظامات دا ټول برابر کړي. یو سړی دا سره چې د هغه نه ښځه تلې ده او یا د جینۍ مور پلار ته دا کور ته بوتلي ده او نیره پرېږدي ورسره، نو که دا هم د یا قهار وظیفه را شروع کړي نو انشاءالله العزیز الله پاک به حالات دا بهتر کړي. نو د یا قهار وظیفه چې کومه ده دا ډېره زیاته ناشنا وظیفه ده او ډېره زیاته اغلا وظیفه ده. که څوک عزت غواړي، که څوک مرتبه غواړي، انشاءالله العزیز په د دې وظیفې په برکت باندې الله پاک تاسو ټولو ته عزت درکړي او تاسو ټولو ته الله پاک د خوشحالۍ زندگی درکړي. الله پاک دې تاسو ټول خوشحاله کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.